بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اوریدونکو او د فیسبوک او د یوټیوب په پاڼه باندې زمونږ پروګرام کتونکو تاسو ټولو ته السلام علیکم. د پیښور نه تاسو قربا محمود جان بابر تاسو خدمت کې حاضر دی. که تاسو ته معلومه نو نن په پاکستان کې یو ځل بیا د خپل مرکزی حکومت خلاف یو تحریک شروع شوی دی. د دې نه مخکې هم په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې روانې وي او دا څو وارې دا شوي دي، خو نن پکې یو ځل بیا یو تحریک شروع شوی دی. لږ ساعت مخکې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان صاحب د لاهور نه یو لانګ مارچ شروع کړی دی او هغه لانګ مارچ د دوی د کیریر سویم لانګ مارچ دی. د دې نه مخکې هم دوی لانګ مارچز کړي دي. د نواز شریف چې کوم حکومت د هغې خلاف هم لانګ مارچ کړی و. دوی اوس د هغه وخت په نارو کې او په نن ناره کې څه فرق دی؟ په دا دومره وخت کې چې دوی په مرکز کې هم په حکومت کې پاتې شو، په دې خیبر پښتونخوا کې د دې قریباً په خپله په حکومت کې د پاتې کېدو 10 کاله تیر شو. د هغې نه پس بیا د دې لانګ مارچ یا د دې درنۍ یا د دې احتجاج څه داسې قانوني او اخلاقي جواز جوړیږي؟ دا زمونږ د پروګرام موضوع دی او عمران خان صاحب د مخکې چې څه حاصلول غوښتل هغه چې حاصل که کنه چې کله مخکې جدوجهد کړو او اوس لګیا دی چې څه کوي، نو د دې نه به دې څه ترلاسه کړي او د دې نه به زمونږ په ژوندونو باندې څه اثر پروزي. که په پاکستان کې د عمران خان صاحب حکومت راځي او دا لانګ مارچ کامیابیږي، نو موږ باندې به څه فرق پروزي، او که دا حکومت چېرته د دوی بیا نه جوړیږي او دا انتخابات نه کیږي، نو بیا په پاکستان کې زمونږ او ستاسو په ژوند باندې څه اثر پروزي. د دې معاملاتو جایزه به اخلو. ما سره نن په سټوډیو کې د خیبر پښتونخوا وتلی خبریالو د څو کتابونو مصنف او کالم نګار چې تاسو په مختلف ټي وي چینلو باندې هم ګورئ، د پښتو ټي وي چینل خیبر باندې خپل پروګرام هم کوي، اینکر هم دی. عقیل یوسفزی صاحب زما سره مېلمه دی. عقیل یوسفزی صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی ویم. ډېره مننه محمود جان بابر صاحب. عقیل یوسفزی صاحب، ما چې څنګه د اوپننګ کې ویل عمران خان صاحب اول راغلی و، نو چې اول هغوی د نواز شریف د حکومت خلاف احتجاج کولو، نو هغوی ویل چې ما یو سونامي را روانه کړې. سونامي چې کومه نو یو دنیا کې یو ډېر غټ طوفان تیر شوی، یو ډېره غټه زلزله راغلی و چې هغې سره تباهي راغلی و. بس دوی ویل چې ما سره سونامي را روانه ده او هر څه به مونږ بدل کړو. بیا د هغې نه پس د دوی په بیانیه کې سونامي ختمه شو، بیا د کرپشن یو ذکر پکې راغو. اوس پکې نن چې کله مونږ د دې خبره اورېده، نو دوی وایي چې مونږ د حقیقي ازادۍ دپاره راوتي یو. خو ورسره دا هم ویلي دي چې نن زه یو ډیر اهم سفر شروع کوم. د عمران خان د نوې اهم سفر څه کېدی شي؟ ډېره مننه ستاسو ټولو کتونکو ته سلامونه. او رښتیا خبره دا ده چې دا څومره خلک دا پروګرام ګوري، هغو ته د دغه قلابازیانو د دغه طریقې واردات د عمران خان صاحب په ژوند کې یا دغه په سیاست کې چې کوم تضادات دي د هغو ورته ادراک هم دی. او دا ریډیو چونکې د پېښور نه د دې نشریات ځي، نو د پېښور خلکو ته یا د خیبر پښتونخوا خلکو ته د دې خبرې ښه پته هم ده چې په دې 10 کالو کې په دې خیبر پښتونخوا کې چې کوم انقلاب په 2014 د الیکشن په نتیجه کې د عمران خان صاحب د حکومت په شکل کې راغلی و، دغه حکومت حالت څه دی؟ دلته کې نن د بجلۍ څه حالت دی، دلته نن د ګیس څه حالت دی، دلته کې نن د عام استعمال د څیزونو د قیمتونو څه حالت دی، دلته کې نن د محمود جان بابر صاحب د کرایم څه صورتحال دی. د پېښور نه کراچۍ جوړه شوې ده. دل په پېښور کې کو تاسو د نن د اخبارونو سرخیانې وګورئ، نو تاسو ته به هر دویم خبر چې دی هغه د کرایم سره متعلقه چې دی ریلیونټ نیوز چې دی هغه به ښکاري پکې. د لوټ مار تاسو نو موږ ته خو دا تجربه ډېره زیاته ده چې د په هغه سونامي کې څومره حقیقت او د ګورننس معاملات چې دي هغه څنګه دي، د صوبایي حکومت د 10 کالو کارکردګي څنګه ده. خو که موږ وګورو نه د عمران خان صاحب د پاکستان د عوامو چې کوم جذباتو یا د هغې چې کوم خواهشات دي د هغې د ایکسپلایټ کولو دپاره یو ښه ایکسپرټ دی. عمران خان صاحب ته زه یو بالغ نظره یا یو سنجیده سیاستدانو ته په دې حواله به نشم ویلی، څنګه چې تاسو په خپل تمهید کې خبره وکړه چې یو سلوګن ورکول، بیا بل سلوګن ورکول، بیا دریم سلوګن ورکوله، بیا عجیبه غوندې خبرې کوله، یا د دې سلوګنز نه لکه اوس تاسو د دې نه اندازه ولګوئ لکه دته په دې ټوله دنیا کې په دغه ابتدا کې د سونامي نه علاوه بل څه نوم نه میلاوېدو، یا نن چې په کوم سلوګن لاندې دی راوتی دی حقیقي ازادي، نو دا ملک خو د ریکارډ مطابق
15 کاله مخکې آزاد شوی دی، نو د کومې ازادۍ خبره کوي؟ نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان صاحب د خلکو د جذباتو هغه ایکسپلایټیشن کوي، خو د خلکو د مسلو یا د خواهشاتو یا ملته چې کوم چیلنجز راپېښ دي د هغې ادراک ورته نشته. تاسو به لږ غوندې ما سره صبر کوئ. ما سره ارباب شیر علي صاحب د وخت په لاین باندې. ارباب شیر علي صاحب تاسو پیژنئ، ډېر سنجیده سیاستدان دی او د پېښور سره د هغې تعلق او دلته نه هغه MNA او د پاکستان تحریک انصاف او چې کله دی په قومي اسمبلی کې مونږ هلته هم د دې ډېر بنیادي او ښه رول پاتې شو، د په سنجیده کردار پاتې شو. د CPAC چې کومه مشرولي وه په د پارلیمنټ کې دننه هغه د دې په سره وه او ډېر ښه طریقې سره کار کوي. ارباب صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی ویم. جی مهرباني بابا صاحب. ډېره مهرباني. ارباب صاحب یو ځل بیا نن په پاکستان کې لانګ مارچ شروع شوی دی، خو نن د مخکې نه لږ غوندې بدل دی او چې لږ غوندې د بدلون ته مونږ ګورو نو په دې کې مونږ دا ګورو عمران خان صاحب وایي چې زه یو نوی سفر شروع کولو والی یم او دا نن ډېر اهم سفر دی چې زه شروع کوم. دا دی په مختلفو وختونو کې دا ویلي وو، دا سونامي نه بیا کرپشن نه هغې د دواړو نه تېرېدو نه پس نن حقیقي ازادۍ ته راغو. نن عمران خان صاحب وایي چې زه پرم نه هم یم، مونږ به اسم نه کوو، مونږ د حکومت خلاف هم نه وي راوتي. څه پوزیشن دی د پارټۍ په دې باندې؟ دا ګورئ بیسیکلي چې کوم دا لانګ دی یو خو څنګه چې خان صاحب وویل چې پرمن دی او پرمن احتجاج چې دی هغه دا د انسان جمهوریت، نو دا بیسیکلي دا چې کوم پرپس دی چې کوم دغه دی د لانګ مارچ هغه دا دی چې د عوامو کې دا زیات نه زیات اویرنس پیدا کړي چې پکار دی د عوامو فیصلې چې دی عوامي نماینده او عوامي حکومتونه کوي په ځای له دې چې غیر سیاسي کوښښ نه. ښه ارباب صاحب لږ غوندې به دا تپوس کوو چې لکه په مرکز کې هم تحریک انصاف حکومت وکړو او په خیبر پښتونخوا کې خو د دې 10 کاله پوره شو، اوس داسې د کم اخلاقي جواز لاندې تحریک انصاف یو ځل بیا حکومت غواړي لګیا دی چې ماته دا حکومت راکړي او یا د انتخاباتو شي زه بیا خپل حکومت جوړوم. تر اوسه پورې خو خپله ایجنډه زما په خیال ټوله پوره نه شوه. موږ په دې خیبر پښتونخوا کې هم داسې یو 100 مسلې شته دی چې په هغې باندې خبره کولی شو. په ډېرو علاقو کې لکه خیبر پښتونخوا سره فاټا شامله شوه، د هغې تر اوسه پورې څه بدلون هلته رانغو. هلته په سوونو سکولونه بند دي، هسپتالونه بند دي. په خیبر پښتونخوا کې هم اکیلو سبزۍ صاحب هم رڼا واچوله چې اوړه نشته دی، دلته لوټ مار دی، مختلف څیزونه دي. بیا په څنګه لکه په کوم جواز باندې به تاسو خلکو ته وایي چې خلک دې تاسو سپورټ کړي؟ ګورئ زه درته خبره کوم، دا چې کومه خبره تاسو کې دې کې بلا هلک کوئی خبره ټیک نه، زه بالکل دا کار نه کوم چې موږ توافقي حکومت کې وو که دې صوبایي حکومتونو کې دواړه موږ سیاسي د دنیا ورانه کړو. خو که تاسو کوم فایده نه کوئ ساتنې حکومتونو سره نو هغې نه الحمدلله او چې اوس کوم حکومت دی وفاق کې هغې نه کم از کم زموږ پرفارمنس خو او انشاءالله زمونږ چې کومې غلطیاوې موږ نه شوي دي دې ځله چې دی که بیا حکومت موقع میلاو شوه د ووټ په ذریعه د فری فیر الیکشن په ذریعه نو دغسې بلا چې کومې غلطیانې دي هغه موږ به نه دوهراوو. یو خبره دا ده. دویمه ثانه پورې چې د خیبر پښتونخوا خبره ده، خیبر پښتونخوا چې بلا څه کار نوم شوي دي څه داسې ایشوز وي هغه لکه د اورو خبره چې دی هغه کې زموږ د پنجاب حکومت چې دی هغې خپلو کې لږ کیسه مخکې رسو ده هغه تاسو دا ویلی شي دا کوتاهي ده چې بل دلته هم زموږ حکومت دی پنجاب کې پیچري حکومت دی سینټ خیبر پښتونخوا کې دی نو دا ولې شه دا بالکل دا جایزه خبره ده. په دې باندې باید پکار ده زموږ حکومت دا ما دې کې موږ په فورمز انټرنیټ فورمز کې خبره هم کوي چې دلته زموږ حکومت دلته زموږ حکومت دی لږ شانته خو پکار دی چې زموږ د صوبې مشران هم دې کې لږ شانته داسې سټیټ کې دا ایشوز حل شي. نور چې دی دا آنګوینګ خبرې دي کیسې دي هغه روانې دي، چېرته به کمې راځي چېرته به زیاتې راځي. خو ګورې چې بنیادي خبره داسې ده چې دا چې کوم اوس حکومت راغو ټیک شو هغه یو پروسس و آئیني پروسس و خو دا هر چا ته پته ده چې د دې شاته بیکګراونډ شو د دې شاته ایشو سو او دا چې دی دا اپوزیشن پارټیان PDM چې اوس ورته وایي یو اننیچرل الاینس دی دې څنګه په کوم ایجنډا باندې راغون شو. یوه خبره که تاسو دا الیکشن ګورئ دا بای الیکشن د PDM چې کله 2018 کې تاسو وکړنه رايوځي کوي او اوس چې د دې کینډیډیټس رايوځي کې تاسو څه فرق لګي اننیچرل الاینس یو بل دی په نوم ورته او چې په کوم مقصد باندې راغون شو هغه چې دی هغې لپاره راغون شو هغې لپاره چې اوس ته موږ دا حل دی چې موږ په زموږ وخت کې ګراني وه د دې وخت کې انتهایي زیاته ګراني زموږ وخت کې بحران نه هغه بحران نه ملټیپلای شو. نو د ټولو ایشوز دپاره پکار دی چې یو فرش منډیټ چې دی هغه د عوامو نه غوښتلی شي او یو هغه حکومت چې کوم ټرو ریپرزنټیټیو حکومت چې نه پکې چې دی د چا منډۍ نه پکې د چا سپورټ وي یو ټوله الیکشن وي چې هر چا منډیټ هغه پکار دی چې حکومت وکړي د سخت معاشي او د نورو بحرانونو یوازې معاشي بحران نه دی
د پولرایزیشن بل روان دي خبره سو کولې نشي چې دا غدا خبره سو کولې نشي چې دا کافر دی دا راځي ارباب صاحب موږ خبره کوم ایله ولادنه موږ عزت نه کړه لکه ګوري تاسو ماته پته نېشنل سوال دا کې چې موږ تاسو حکومت پاتې شوی دی خدای شي موږ ما غواړم په دا اډرس نه کړی چې څنګه پکار ده زموږ ګوري تاسو دا یو سایکل روان دی سایکل لا روان دی زموږ ګوري مشران دي هغه دې کله یو قسمه لاس کې او سره خبره جوړه کی بیا هغه سره جوړ نشي بیا بل وخت تیار نه یو بل تیار نه نو ټول چې تر څو پورې سرداران تیار نه اقتدار لپاره پر سمانه ورزي دا کیسه روانه ده. ارباب صاحب زما په ذهن کې یو سوال لازم مونږ مخکې کته چې کله به حکومتونه نو په هغه حکومتونو کې مونږ کته چې مختلف کمپرسته علاقې به وي د هغه په مشرانو باندې به د غدارۍ الزامات لګیدل خو مونږ اول ځل کته چې دا خو اول ځل تاسو حکومت چې په زما په خیال په دې کې د پاکستان د دفاع کول والا په فوج د هغه په مشرانو باندې هم د غدارۍ الزامات ولګي دا خو انټروډکشن خو دا خو تاسو انټروډوس ک ځوانانو ته د اخلاقی تربیت ورکول په ځای باندې هغه تاسو داسې ک چې هغه د اچا خبره نه اوري گورننس خو په خپل ځای باندې پاتې دی لکه اخو پریږي د خو غشته چې را کرسو نو غزوانان داسې شو چې هغه د مشر کشر خبره هم نه مني د آزادۍ په نوم باندې د شعور په نوم باندې هغه داسې شو چې زما په خیال باندې چې اوس هم پاتې نه دي زه زموږ چې کله حکومت او هغه وخت په زموږ چې د مشرب د داسې نه پچا باندې هغه دغه دا وکړي من دغه کړي اوبسلی اوس چې کله دغه چې کله د حکومت د کوم طریقې اخوا کړی شوی کې کوم خلک دي لکه کله چې دا نو کانفیډنس او شو او کله چې موږ هغه یو احتجاجي کول ورکو نه وخت په زموږ خدای په خبره کوم مورالي ډاون خان کې ونټولو هغه نه پاسې کوم پبلک ریسپانس راغو هغه نه پاسې هغه وخت بلا دغه خبر نو شوی تاسو یاد چې کوم جلسه کې خان صاحب هغه خط خبرو کا سایفر ولا خبرو کا هغه نه مخکې پبلک سنټیمنت تاسو یاد په بدل شوی چې هغه چې کوم جلسه وا هغه چې کوم په کریډ ګراوند کې کوم جلسه هغه تاسو اټینډنس وګورئ نو په 25 میمانه زموږ بل مارچ دغه اټینډنس نو کې اسمان فرق نو ذهن خو خلکو مخکې نه هغه نه مخکې هم هغه وخت د سایفر خبرم نو جوړ شو بل اسانه پولیس تاسو وایي چې د فوج مشران سیاسي مشران فوج کمانډ او د کمانډ فوج از ا ډپارټمنټ یا اداره هغه باندې بالکل خبره هغه انټیګریټي چې برقرار ساتل د دمون کار دی لکه دا فوج کوم غړي دا د عوام تعلق لري او د عوام څنګه نه زموږ الکټډ خلک نو زموږ دا زموږ دا بل دا د کوم فوج کوم افسر شوی شهیدی هغه شهادت هم د قوم شهادت دی او د ادارې شهادت نه ده نو مطلب دی چې دا د کار ته هغه مخکره دی ګوري کله فایده د خبره ته چې به انټیټیوشنز باندې بالکل خبره نه پکاره انډیویډوالز باندې خبره پکاره ده او بالکل لا خبره ده چې دا چې کلیر ته ځان په حساب باندې ویل دا څه حدار دی او چې کله خپل ذمہواریان نه څوک تجاوز کوي یا مخکې رسوزینو خامخا مخنیوي او غمنه نه کول خامخا پکاره. ارباب صاحب ګوري کنه زه یو تاسو کوم مونږ ته تر اوسه پورې دا پته ده چې په قومي اسمبلی کې او صوبایي اسمبلی کې چا سره چې خلک زیات نو د هغه حکومتي کله چې عمران خان صاحب سره خلک زیات نو د هغه حکومت او چې کله خلک هغه سره کم شونه د بل حکومت راو په دې کې د چا خلاف د سازش او د چا د اړخه د بچکولو د نه بچکولو لکه څه جواز داسي جوړیږي اخلاقی څه جواز نه ښکاري ماته ګوري دې کې بل دا فیکټر دي چې هغه نه په پبلک ډومین کې چې راځي نه په پبلک ډومین کې وسه تاسو زه ورکوټ نشم دا شاتنه چې کله زموږ خلانه بجټ سیشن درې ورځې باندې پکې سم درغه وبلو یو بل باندې کتابونه ولو سلورم ورځ باندې خلک ټیک د دې خو په پکا دی سړیو د اخلاقی یو سره یو لوجیکل دغه کې داخل نو دا خبره خو هغه نشو کولای کنه چې څنګه پکا دی چې بل راځي چې فورم لري په پارلیمنت کې فلور باندې سره رنګ خبره پولیس کې دا فورم دي او میډیا کې پټاک شو دا رنګ کلاو سره ځکه نشي راتلی دې کې سنسټیویټي دا څه بل راځي چې نه چې کوم فیکټرز نه تخلیل پته یې چې به د نومبر والا یو شو نومبر کې چې د کوم سیاسي پارټیان د ایران اندي چې موږ بچی موږ حکومت یې خان څخه بدا سیاسي چې راوړي کومه تقابل کېدل نو او هغه ایجنډا باندې د ټول پارټي راځي او علي وزیر څخه موږ راوستو نور موږ راوستو هغه نه پاسې چې دا یو موشن او چې اوس هم چې وګوري حکومت کې دنه وګوري سان د پی ډی ایم کې یونټي ګورنمنت او توي د پی ام ال ان پی پی د نور روان دي دا چې
حکومت چې کنه کولیشن دا عمر کې دا قسم سخت فیصله نشي کولای. نو وایو چې بھئی تاسو دا تجربه مو کې ټول مو کې اوس خدا سم منل چې بھئی بس موږ په کې سیاست کې نو ګوتل نو خو دې راځي نو اوس پرې دې پکاره چې فري ان فیر الیکشن چې چا منډیټ راشي په هغه حکومت کوي. ارباب صاحب یو اخرنی سوال زما په ذهن کې راځي کنه زه دا تاسو کول غواړم تاسو په خپل خبرو کې هم ذکر وکړو چې موږ به اوس راتلونکي وخت کې کوشش کوو چې هغه غلطیانې او نه کوو چې کمې موږ تر اوسه پورې کړې دي. داسې کمې غلطیانې ستاسو په نظر کې شته دي چې تاسو ولس سره خپل انډرسټانډینګ شیر کړئ چې موږ دا کارونه کړو بیا به اوس نه کوو یا موږ ویلو چې موږ زه به یو بل خبره هم تاسو ته یاد کړم که تاسو ته یاد کنه تاسو ویل 1 کروڑ نوکرۍ به ورکوو نو ما په خپله وکړه چې په خپله موږ په لکونو خلک پاکستان کې ستاسو په وخت کې بېروزګاره شو 50 لکه کورونه هم خلکو ته میلونه شو هېڅ هم ونه شو کنه لکه که شوي به یې څه ناڅه خامخا به څه شوي خو تاسو یو خو غلطیانې راته ووایي او بل هغه چې کومې وعدې وې ایجنډه ولې پوره نه شوه. ګورئ زه خبره کوم دا چې کوم د 1 کروڑ دغه دا بیسیکلی په یو پالیسي دغه چې د حکومت مخکې یو پالیسي پریزنټیشن هغه کې دا خبره شوې وه ټارګټ شوی کنه خلک ټول عمر امبیشس لکه دا ستاسو والا وعده نه وه تاسو نه مخکې نه را روانه وه نه دا خبره نه دا نه زمونږ چې دی اولین ځل چې ګورئ صوبایي حکومت که زه تاسو ایمانا د خبر کوم د خیبر پښتونخوا حکومت او د چلول او پارټي حکومت چلول ځمکې اسمان خلک خیبر پښتونخوا پروینشل ګورنمنټ کې ګورننس آسان دی. فیډرل ګورنمنټ زمونږ چې کوم اندازه وایي چې کوم زمونږ دغه او چې کوم قسم سمپلیسټک څه دغه ټارګټ ځان ته خو امبیشس یا دا 1 کروڑ وي او بس 1 کروڑ نو پرې چې دی هغه موږ کوشش کوو چې موږ دا ځان پوښ کوو هغه ونشو پکار نه چې موږ 1 کروڑ زموږ پکار دی چې ویل چې لکه موږ کوي او کې ورسې ونو ته چې موږ اور شي موږ کو څنګه نورمالي خلک دي خو هغه شي دا ټول شي دي کنه لکه اوس که زموږ حکومت مثال سبا راشي نو موږ سره هیڅ جواز نشته چې موږ سبا باندې کوو چې موږ په دې نه کوو موږ سره دا چلو چې موږ دې پرې نه کوو موږ ته دې چې دا چلو نو هغه چلو نو هغه خبره تاسو ټیک ته ما خو دا ویل کنه چې کوم ځای کې کوتا ہے نو کمزوري وي اوپن ویو کولا اډمټ کول غواړي خلک تاسو چې نه کوي چې دا چلو هغه چې موږ ته نه شي دي کمزوري نه شي دي او دا چې کوم دا کیسې روانې دي چې ټول نه پکاره چې موږ زده کړو. ارباب صاحب تاسو ډیره مهرباني تاسو وخت راکړو دا یو داسې وخت چې په دې کې تحریک انصاف د اړخه څوک په داسې یو فورم باندې خبرو کې دا ډیره غټه خبره ځکه چې ډیرو خلکو سره موږ رابطې کړې وي هغې کې څوک نه تیارې د خو ستاسو اخلاقي طور باندې ډېر لوی هغه وکړو چې کم از کم د دې خبرو جواز هم په دې ورځ باندې ورکړو کور مو ودان تاسو سره وختن فوختن بیا رابطې کوو ډیره مهرباني. اکیلو سبزی صاحب د ارباب صاحب د خبرو نم څه واورېد لکه دوی خو په خپل هم ټولې خبرې مني چې او مونږ یاره 1 کروڑ نوکرو خبره کړې وه مونږ غلطه کړې وه په کار دا و چې مونږ 10 لکه ویلې وې نو که 11 لکه هم خلکو له ورکړې وې نو مونږ خلکو له ویلې چې یاره مونږ زیاتې درکړي نو مونږ ډېر داسې شیزونه کړي دي چې هغه مونږ ویلې دي او مونږ ونه کړی شو نو اوس په مونږ راتلونکي وخت کې به دا زیاتې دا کارونه به دا غلطیانې به نه کوو نو دوی خپلې غلطیانې په خپله مني لګیا دي که نه. زما خیال دا ده چې د ارباب شیر علي صاحب چې دی دا د تحریک انصاف په سنجیده لیډرانو کې دی او کاش چې د دغه غوندې یو 15 زموږ په دې صوبه کې نور وی او د تحریک انصاف چې نن کوم اخلاقي انحطاط ته تللی ده د دې نوبت به نه راتلو خو بیا موږ ګورو هم که نه چې د دومره غټه کابینټ چې په هغې کې ډېره غټه نمایندګي وه د خیبر پښتونخوا په هغې کې ارباب شیر علي صاحب چې دا د پارټۍ اندروني معامله ده خو یو سوال خو پیدا کېږي که نه د دغه غوندې سنجیده خلکو دپاره هم د عمران خان صاحب په نظر کې چې دی هغه اهمیت یا وقت یا عزت چې دی هغه نشته د هغه لپاره ګنډاپور صاحب ډېر فټ دی علیمن ګنډاپور مراد سعید صاحب له ډېر فټ دی علي محمد خان له ډېر فټ دی شهریار افریدي ورله ډېر فټ دی دغه څه کرایټیریا دا یو کلچر دی که نه د عمران خان صاحب دپاره د کرایټیریا دا ده چې کم کس سینیور سیاستدانانو ته کم کس د میډیا خلکو ته کم کس مخالفینو ته نازیبا الفاظ استعمالی او هغه د مولا جټ غوندې لهجه استعمالی نو هغه د عمران خان صاحب خوښي ده خو تاسو ته زمانه زیاته پته ده تاسو په دغه ټولو څیزونو خبر یې پکې اوس دا دوی چې کومې خبره کوي که نه نو د دې سره خو اتفاق ځکه نه کېږي دا پروني ایونټ ته چې کوم اشاره پکې وکړه چې اوس خو هر څه کلیر دي دا سټیج نه پرونی ایونټ چې و دا سټیج خو نه چې خلکو ته لاندې ناستو هغې ته لاس پړقوله یا یو کراوډ یې جوړوو یا یو هایپ یې کریټ کوو بایی د پاکستان په ریسنټ هسټري کې یو داسې آی ایس آی چیف چې هغه د خپل پبلیسټي نه د خپل تصویر نه د خپل سټیټمنټ نه ګریز کوي کله چې هغه چارج اغستی دی
هغه دې ته مجبوره شو د چیلنجز او د یک طرفه پروپاګانډې په نتیجه کې چې هغه په خپله باندې راغی او د ډي جي اس پی آر سره کېناستو او ډېر څیزونه چې دي هغه کلیر کړل. دی چې دا خبره کوي چې هغه د هغه رول دا دی، نو دا خو د ډي جیز د دې پریس کانفرنس نه مخکې زما او ستا غوندې عامو صحافیانو ته پته وه چې عمران خان صاحب چې دی څومره جرګې کوي. دا د چې کوم الفاظ استعمال کړله، ته د یو ادارې مشر خو پرېږده محمود جان صاحب، ته عام لهجه کې زمونږ هغه سو کال مشرقي روایت خو زمونږ ګوره پولیټیکل ویلیوز خو شته که نه، په پولیټیکل ویلیوز کې زمونږ د ملک چې کوم دي یا د ساوت ایشیا چې کوم کلچر دی په هغې کې خلک هسې هم د بل چا په باره کې چې خبره کوي که نه، نو چې مخالف یې ومي نو مهذب الفاظ استعمالوي، شایسته الفاظ استعمالوي. ته میر جعفر یادی غدار، ته غدار لفظ چې دی هغې نه خو داسې شی جوړ کړی و چې لکه دا چې دی په روټین کې چې موږ خج او نج وایو، ښه ته میر صادق استعمالی، ته چې دی یو لفظ په هغې چې ستا تسلي نه کېږي روره ته جانور لفظ استعمالی. زما خپل خیال دا دی چې د عمران خان صاحب سره چې زمونږ اسټبلشمنټ صرف په دې نیت باندې چې دغه نظام دی وچلیږي څومره ګزاره کړې ده، دا د چا سره هم نه ده کړې. زما خیال دا ده چې اوس سره هم ډېر زیات رعایت کوي سره د چې کوم د پالیسیان دی روره په اخر کې چې دی محمود جان صاحب په اخر کې خبره دا نه وه چې کورونه څومره راکوې، په اخر کې خبره دا نه وه چې ته وړه ارزانې او که نه ارزانې، په اخر کې خبره دا نه وه چې ته د امریکې سره معاملات ټیکې او که نه ټیکې یا د روس نه تیل اخلې او که. په اخر کې خو د پاکستانی قوم او د چې کوم مهذبې طبقې وې کوم چې په ډیموکراسي باندې یا اظهار رای باندې یا اخلاقیاتو باندې ایتکس باندې یقین ساتي، هغه خو په دې باندې ویرېدل چې ستا پاکستاني سوسایټي چې کوم ده هغه اخلاقي طور له هغه روانه وه تباه کېدو ته روانه وه او د هغې ټول کریډټ چې هغه عمران خان صاحب ته تلو. یو بل خبر راغو اچانک راغو چې د فارن فنډینګ کوم کیس و که نه، که تاسو ته یادي نو په هغې کې ورنټ جاري شوې، اف ای ای ورنټ جاري کېده یو پکې د چې کوم د هغه دی د هغه نیازي صاحب چې دی د پارټۍ چې کوم مشر دی سیف الله نیازي صاحب، عارف نقوي، عارف مسعود نقوي، د پټي باندې ماته ښکاري لګیا دي طارق رحیم، حامد زمان او منظور احمد کې ورنټ ګرفتاري وي جاري شو. نو دا خو هم یو غټ کیس و که نه، لکه په دې معاملو کې لا تر اوسه یو خو نه دی، یو کیس خو نه دی، لکه څومره کیسونه دي. او زما خیال دا چې د کوم مارچ تاسو په تمهید کې دا نن حقیقي مارچ هغې به زه را روان یم خو ما ارباب د هغې ذکر وکړو، نو د هغې په باره کې هم زما انډرسټینډینګ دا دی چې دی د دې کیسونو نه د ځان بچ کولو دپاره یو پریشر ټیکټس چې کوم دی هغه استعمالوي او ځکه یې دا دومره غټ ګیپ ورکړی دی. خو ستاسو خیال محمود جان صاحب ده به مخکې دا د مارچ دا لوبه چې ده که نه دا د پېښور نه شروع کوله چې لږ زر اسلام آباد ته ورسو نږدې دی که نه، نو دا دومره ګیپ یې پکې ایښی ځکه دی چې په دې منځ کې چې دی هغه ټیکټس به استعمالیږي کم چې د وکلا تحریک دغه مارچ په نتیجه، نو د هغې نتایج خو موږ بیا چې دی ولیدل خبره مبره کوي چې لږ ګیپ منځ کې به پکې خبره مبره پکې کېږي. نو زما خپل خیال دا دی چې د پروني ایونټ نه بعد د عمران خان صاحب چې کومه بیانیه وه یو خو هغه 80% چې دغه غلطه ثابته شوه ځکه چې دیو دا نشي ډینای کولی چې د بیا پټ ملاقاتونه نه دي کړي. طریقه دا ده ارباب صاحب چې کومه خبره کوي که نه، طریقه دا ده چې کو هغه د انډر و نو هغې به ده ته راتلله، خو هغه ټایم کې خلو به ختم شوی وه که تاسو ما ته دا ووایي سیده ساده خبره ده د ده سره مثلا 100 کسانو په 100 کسانو کې د 100 کسانو په بهاب باندې د پرایم منسټر و مثال او د هغې نه بوجوه چې کوم دی نو 100 کسان پکې کم شو او شهباز شریف راغی او هم هغه پارلمنټ کم پارلمنټ چې د وزیر اعظم جوړ کړی د 2018 په الیکشن باندې یا د هغې په نتایجو باندې یا د هغې په فیورټیزم باندې خبره نه کوو. په دې کې د سازش خبره د کم ځای نه راله، ته به بیا ځې اول ته کې به خلکو ته به کېنې ملټري اسټبلشمنټ ته به کېنې چې ما بچ کړه ملټري اسټبلشمنټ دا رول چې موږ په سیاسي معاملاتو کې ګوتې نه وهو. زما په خیال باندې دا د دې دور د پاکستان د ښه مستقبل او د ښه حال دپاره ټولو نه غټ انیشیټیو دی او د ټولو نه ښه ډیسیژن دی. پرون پکې یو دا خبره هم شوې وه چې د خیبر پښتونخوا د حکومت په مختلفو حوالو سره ذکر شوی چې دلته چې دا کم دا زموږ صحافي ملګری چې کم دی دا چې په کینیا کې وژلی شوی دی د دې په هکله باندې ویلی شو چې د خیبر پښتونخوا ته راغلی او دلته دې له پروټوکول میلاو شوی، حالانکې د پروټوکول میلاوېدو هم یو خاص معامله ده چې هر چاته به ته پروټوکول نه ورکې که سرکاري کسي لکه صدر پاکستان دلته راځي هغه نه به مخکې څومره ګاډي وروسته به څومره ګاډي دلته به ورته ته به اشارې کمځي کې هغه هر یو شیز ته دې معاملې او ضابطې له چې کوم دی دې له پروټوکول وي
که یو سټیټ ګیسټ راځي د بهر دنیا نه یو کس راځي که د بلې صوبې نه څوک وزیر اعلی یا وزیر راځي نو دته به دلته پروټوکول میلاویږي. خو دوی وایي چې دوی زموږ صحافي ملګري چې کوم دوی له هم دوی سیاسي پروټوکول ورکو او دلته ولې یو تھرټ الرټ ورته جاری کړی د دې ځای نه چې د ژوند ته خطره ده. نو هغه اوسېدو په اسلام آباد کې صحافت په اسلام آباد کې کولو دوی ویل چې په دې لاره باندې به دی به داسې لاړ شي چې هر چا ورته ویلي دي. اوس چې کله پرون دا خبره په هغه بریفینګ کې مخې له راغله چې کوم ډي جي آی اس پی آر کړی وه هغې نه پس نن شوکت یوسفزۍ چې دلته وزیر دی د دې صوبایي حکومت هغوی اوس بل لږ ساعت مخکې بل پریس کانفرنس کې ویل چې زمونږ د صوبایي حکومت خلاف سازشونه کېږي لګیا دي. څومره سازش په دې کې لکه کېدی شي څه ګوري تاسو ته؟ دواړه ښه دي د دې که نه. یو دا ده چې موږ چې کله صحافت کوو زما او ستاسو مونږ خو په صحافت کې هم عمر یو تقریبا موږ په دې وارن ټیرر کې صحافت کړی دی. په موږ باندې به د ادارو چیک اینډ بیلنس به ومو هغه د دنیا په هر یو ملک کې وي د هغو به خپلې ګیلې وي. مثال په توره ما او تر دې نه زیات خبر یو د ارشد شریف صاحب مرحوم او د نورو نه هټ کړ چې موږ به یو ټایم کې چې دی لفظ دهشتګرد چې به مو استعمالو نو هغه میلیټنټس چې کوم دي نو هغو به ترې راکوو ټلیفون به یې راته وکړو ښه موږ او ډیلی بیسس باندې که نه لکه په موږ باندې حملې شوي دي. دا واحد پریس کلب دی په پېښور کې په دنیا کې یا په ساوت ایشیا کې چې محمود جان بابر صاحب 40 کسان پکې ناست وو او اقبال لالا د خدای پاک وبخي زموږ سره حقیقي شهیدان ډېر زیات شته کو هغه خودکش نه یې ودرول د 40 کسان زما چې کوم په پریس کلب کې په 2009 کو لسمه په هغه کې دا چې د چې کوم خور چا والیو کنه ما ته خو یاد دي زمونږ په صوبه کې تقریبا 55 شهیدان چې کوم دي چې هغه د ملک او د ولس د امن د پاره اغي غیر جانبدارانه بغیر د چا د وینا نه په ایجنډا باندې پروفیشنل کار کړی د موږ شهیدان ورکړي دي پکې د حکومت دغه د ارشد شریف شهادت چې هغه په پاکستان کې نه ده شوی د پاکستان په ټریټري کې نه ده شوی هغه په کینیا کې شوی دی او هغه نورې خبرې به رام شي خدای دې نه کړي چې داسې خبرې پکې راشي چې هغه دغه د پاکستان خلکو چې دغه زمونږ د کولیک په باره کې کم یو رای جوړه کړې ده چې هغه د مرګ نه بعد هغه ډیمیج شي. زه خو د هغه د مور هغه تصویر نشم کتلی ظالمان لګېدلي د هغه د بچو نه ویډیوز ریکارډ کړي دي د ماشومانو نه د ویډیو یوټیوبرانو د ویډیوګرافرانو دا پارټي جوړه په هغې باندې ده. په دې کې ما ته سنجیده خلک وښایه دی چې څومره خلکو ته انټروګان ورکوي په هغې کې څومره سنجیده خلک دي پکې د مین سټریم میډیا کې د کوم خلکو سره د سره کینی پاسي هغه ټول خو هم د غداران قرار دغه کړي دي که نه ډکلیر کړي دي پکې. نو د دغه واقعې منګه په دې حواله باندې د تشویش اظهار کوو د پېښور د اوسېدونکي یا د صوبې د اوسېدونکي په حیثیت باندې چې وروره تا چې دا کم تھرټ الرټ ورکړی دی تھرټ الرټ خو محمود جان صاحب ته په زمانه ښه پوهېږي دا خو ډېر حساس شی دی ډېر خطرناک شی دی دا سرکاري مشینري استعمال کړي دا به ته لګیا لکه په د پولیټیکل پوینټ سکورینګ دپاره چې کوم دی یو لیډینګ جرنالسټ هغه ته به دا ورکې دا خو دومره غټ کرائم دی چې د دې خو په کار دا ده چې په غټه لیول باندې د دې انکوایري وشي. دا پرون د ډي جي آی اس پی آر صاحب ولې بار بار حکومت ته دغه کوو د حکومت کې هم دم نشته چې دا حکومت کم از کم د دې تھرټ لیټر په دغه باندې حکومت باندې روانه والي مرکزی حکومت باندې کنه چې دوی په دا والي چې روره دا تاسو دوه جوړه کړې ده بل یو خبره دا اوس د ټي وي باندې د پروګرام نه مخکې موږ کتله او چې پېښور سے اور باڑا سے اور پلا جگہ سے جتے آ رہے ہیں رورا دا صوبه چې کوم دا د صوبې کې خو موږ هغه لیډران کتلی دي چې د ولی خانه او د خان قیوم د بابړې په مسله باندې د ذاتي دشمني نه زیاته دشمني وه هغې هم د یو بل سره چې دې جرګې به کولې کېناستلو به د فاطمه مجنه دغه چې چلېدو ته زما د پېښور شناخت په دې کې چې ته څوک زغلی یا هغه مسګایډ کې یا هغه خپل پولیټیکل پوینټ سکورینګ دپاره استعمالوي د هغه مرګ شهادت استعمالوي جنازې له شرکت له هم نه راځي ټیک ته نو د هغې لپاره باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ چې کوم دی هغه په انټرنیشنل میډیا کې راغی بیا په سباله باندې چې دی هغه دا راځي چې روره د مسلح جت دی وہ پېښور سے نکل گئے ہے ته زما دا صوبه خو الریډي دا بدنامه شوې ده په دې کې امن راغلی دی په دې کې خلک چې کوم دي زه تاسو خبره کوم په 13 میاشتو کې یو خبره کوم جي په 13 میاشتو کې په پاکستان کې تقریبا 15 فورسز اهلکار چې کوم دي د فوج هغه شهیدان شوي دي په دې کې 17 افسران دي پکې په دې کې دا کسان چې څومره شهیدان شوي دي دا 90 دي یو ټیم خو دا راغی چې دغه شهیدانو دپاره محمود خان صاحب بیرسټر صاحب او زمونږ صوبایي حکومت عمران خان صاحب هغه رسمي
دغه هم نه کوه تعزیت هم نه کوه بل طرف ته د مړي نه چې دی د هغه د تپوس خلک شته د ارشد شریف د تپوس خلک شته هغې به یې تپوس وکړي دیو د کم از کم د ارشد شریف په شهادت باندې یا په مرګ باندې چې د سیاست نه کوي ټیک ده ما تاسو نه دا تپوس کړی و چې لکه د څنګه په کومه طریقه باندې تاسو د صوبې هم خبره وکړه زه به غوندې پکې دا تپوس کول غواړم چې د کله نه چې دا معاملات داسې خراب شوي دي خو د مرکزي حکومت هم چېرته ورک دی لکه دا چې کوم حکومت ارباب صاحب یاد کړو چې دا دومره پارټۍ دي پکې اوس کله نه لانګ مارچ شروع شوی دی نو موږ ګورو زموږ ټول حکومت بار تللی دی موږ ته چېرته یو نیم وزیر چېرته راښکاره شي هغه رانا ثناء الله صاحب دی بس هغه راته پکې چېرته راښکاره شي باقي خو حکومت هم چېرته نه ښکاري ګینې د دې خبرو جوابونه پکار دی چې سیاسي طور باندې یو بل ته ورکړی شوی وي که پرونی د پریس کانفرنس ضرورت پکې بیا دومره نه وی راغلی پرونی پریس کانفرنس په د تحریک انصاف یا د عمران خان صاحب د یک طرفه او د نور ناقابل برداشت بیانیې چې هغه انټرنیشنلی پاکستان ډیمیج کوو یو طرف ته د هغې جواب او بل طرف ته زما انډرسټینډینګ دا دی ما ته دا تاثر اخیستی دی چې په موجوده حکومت باندې د عدم اعتماد اظهار و دا دوه کسان چې کوم راغلي دي ګورئ دا هغه کسان دي چې دوی میډیا ډېر زیات ایوایډ کوي تاسو ما ته دا ووایئ ایس آی چیف چې راغلی دی نو د هغه په انافیشل چې هغه سرکل کې ګرځي په هغې کې دغه دا و چې غیر ضروري طور له به زما تصویر چې کوم دی خو ضروري هم وي هغه به نه ډسپلی کوئ دا خو یې پیلنی اډر دی ورکړی چې ټیک شوه هغه راغی په خپله باندې کېناستو د دې بنیادي وجه څه ده د دې بنیادي وجه دا ده چې ستا 3 لیډینګ پارټیانې دي چې هغه په پاور کې دي یاره ته ما ته د دغه نه مخکې د دې سوال نه مخکې ته ما ته دا ووایه د عمران خان صاحب د پاکستان حکمران نن دی که نه دی د ټول نه زیاته حصه خو د سره ده پنجاب د سره دی پنجاب د سره دی خیبر پختونخوا د سره دی کشمیر د سره دی ګلګت بلتستان څلور یونټ خو د سره دی او هغه صدر مملکت هم په پریزیډنسي کې ناست دی د شهباز شریف سره څه دي پرایم منسټر هاوس دی نور د هغه سره چې دي څه دي پکې که نه نو زما خپل خیال دا دی چې 3 پارټیانو کې تاسو نه به زه تپوس کوم تاسو ریګولر ګرځئ هم په دې ټولو څیزونو کې ان ټچ هم یئ د پاکستان مسلم لیگ صوبایي صدر چېرته دی ما خو په پېښور کې ونه لیده غټه پارټي ده که نه په مرکز کې حکومت هم دی زما په خیال مشر هم دی ایون دغه سوات والا ایونټ کې نه به سیلاب کې موږ ولیدو نه هغه کوم چاته کې صورتحال جوړ شوی چې شکر دی چا کنټرول شوی په هغې کې موږ لیدلی ته ما ته پیپل پارټۍ صوبایي صدر وښایه چېرته دی موږ نه دی لیدلی ته ما ته جی وای کردار وښایه یاره د دې نه غټه د بدقسمتۍ او د غیر سنجیدګۍ مظاهره محمود جان بابر صاحب بلد څه ده چې څو میاشتې وشوې د دې حکومت د جوړېدو د ټولو پکې وزیران دي ګوره تاسو ګورئ نه وزیران پرېږدئ زه ستاسو سره سوال کوم د ټولو د دې حکومت څو میاشتې وشوې یاره د اپریل نه پس جوړ شوی که نه 6 میاشتې دی 6 میاشتې وشوې دا نااهله اتحاد چې کوم دی دوی تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې د اتحادي جماعتونو گورنر چې دی هغه نه دی تعینات کړی تاسو اندازه ولګوئ د دې نه نو د دې شاته خو سیاسي هغه کېدای شي که نه کېدای شي قرباني وي چې یو وایي چې نه یو وي دې بل له به پرېږدم بل وي دې بل له به نه نو چې تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې کاونټر کوي چې هغه ستا جمهوري حق دی ټیک شو گورنر اپوینټ کول د دغه اتحادي جماعتونو جمهوري حق دی او د هغې په ذریعه باندې د طاقت توازن چې کوم دی چک اینډ بیلنس چې کوم دی په هغې باندې فرق هم راځي نو وروره دا ورته هم چا ویلي دي دا به هم بل څوک به راځي نو هغه د اپوینټمنټ پورته کوي نو دا د دې نه اهلي او غیر سنجیدګي ده دا خو ټیک ده د دې ما خو دلته ویل چې د حکومت کې خو د ټولو لکه خپل کار خولی دی چا پکې خپل زوی وزیر کړی چا پکې خپل زوی د خلکو زامن پکې وزیران دي د وخت کې پکې خپل کارونه کوي لګیا دي دا بله خبره ده چې اوس د حکومت د ډیفینډ کولو لپاره مخې له نه راځي دلته نه ودرېږي لکه په ګرمه ځمکه باندې سوخپنیږ دي دا خو موږ ګورو لګیو خو بیا واپس هغه درنې له ځو هغه احتجاج ته ځو کوم چې د لاهور نه راشور شوی دی مخکې تاسو لکه یاد نو په کال 2014 کې دغه کې د همدغه رنګې لانګ مارچ او درنه شوی و په اسلام آباد کې یو سل شپږ ورځو پورې د عرصه شو هغه وخت کې او د نن په دې لانګ مارچ کې څه فرق ګوري لګیایي لکه دا څومره بدل دی هغه ټایم موږ ته عمران خان به یوازې هم په کنټینر کې ناست نو ډېر تکړه به راته ښکارېدو او نن ورسره خلک هم شته خو ښکاري داسې چې لکه داسې تت غوندې چې دا ولې یار کنفیوز دی که نه لکه دی مخامخ دا خبره کوي چې زما د طاقت مرکز چې کوم دی و چې ته ډېر زیات پاپولر یم د لیډران هم په دې خوشفهمۍ کې مبتلا دي چې دی ډېر زیات پاپولر دی دی چې په کومه طبقه کې پاپولر دی که نه محمود جان صاحب د نیمو خو وټونه نشته
په کومه طبقه کې چې دی پاپولر دی هغه نه ووټ خو شته ګوره تاسو ګورئ لکه دا اوس الیکشن یې وګټلی که نه لکه دا خو منی کنه چې ووټونه خو د خلکو شته کنه هغه خو ځکه چې الیکشن یې وګټلې چې هلته کې هغه نورې پارټۍ چې وې هغه د الیکشن کولو په موډ کې نه وې هغه د الیکشن کولو په موډ کې نه وې نه هغوی یو بل له ووټ ورکړو موډ کې نه وي که کولی نه شو دی په مقابله کې دواړه نشو کولی نشو کولی دواړه نشو کولی که نه بیا د پاکستان یا د خیبر پښتونخوا چې کوم د پولیټیکل کلچر دی که نه په دې کې د نن سبا د مووي راغلی د که نه ډېره مشهوره مولا جټ دې کې د مولا جټ ټایپ لیډر چې کوم دی که نه دا خلک خوښوي ګرمې کوه او بس وروره کو چاته د ګډې وړې وویې چاته د کنځل وکړل چاته د بد کلامۍ نه کار واغستو بد زبانۍ نه د کار واغستو پکې نو زما خپل خیال دا دی چې دلته کې دا کم چې د دغه دی یو خو په پاکستان کې د انټرټینمنټ ډېر غټ کمی دی تفریح نشته که نه تفریح نشته نو دغه د ده چې کوم ایریا ده په کوم ایریا کې چې د ده سره خلک دی نو هغه وروره نه د ټماټر د قیمت نه خبر دی نه د پټرولو د قیمت نه خبر دی نه د دې نه خبر دی چې ګولۍ په مارکیټ کې شته او که نشته نه د دې نه خبر دی چې وړه چې کوم دي هغه د پنجاب نه راځي او که نه راځي نه د دې نه خبر دی چې بېروزګاره دی د مور پلار خوري او کو 18 پلس نو بیا زی ووټه ورته اچي ټیک شوه نو زه په خپله باندې ذاتي طور له محمود جان صاحب موږ د ډېر زیات لیډران ما تاسو کتلي دي موږ خو د ولي خان غوندې لیډر هم کتلی دی په دې صوبه کې موږ خو د میر افضل خان غوندې لیډر هم کتلی موږ خو د آفتاب شیرپا غوندې وزیر اعلی هم کتلی دی موږ ډېر معتبر خلک په دې خپل کیریر کې 15-20 کاله خو زما او ستاسو وشو پکې موږ چې د کوم شي مخالف یو که نه هغه دا دي چې پاکستاني معاشره د تقسیم کړه یوه اداره چې دا هغه معاف نه کړه د کنټرډکشن ډک بیانونه ورکوي هغه بیانونه بیا په انټرنیشنل میډیا کې او په انټرنیشنل پاور کاریډور کې چې کوم دي د پاکستان د بدنامۍ باعث جوړیږي او د ټولو نه غټه خبره ده چې د په هغه نسل سره زیاتی وکړو چې هغه د سیاست نه ایرلیونټو او د ده په کریزما کې راغی او په سیاست کې حصه واخسته او هغه لګیا وي وروره هغه نه هر چاته کنځل کوي هغه هر چاته چې کوم دی نو د بد زبانۍ او د بد کلامۍ د چې کوم پولیټیکل کلچر انټروډیوس کړی دی د دې خلک څه خلاف دی خلکو غیر سیاسي معیار زما د سیاست سره څه کار نشته دا حقیقت دی چې د عمران خان صاحب د راتلو نه پس مونږ کتلي دي هغه ټول خلک بیا سیاست کې راغله او سیاست کې راتلو نه پس هغوی غصه ډېر دي غصه هم وي اشتعال کې وي په هره خبره باندې جنګ کوي جګړه کوي لکه دا خبرې لکه د ده نه به دا خبره څوک وباسي چې سیاست صرف د حکومت کولو نوم نه دی اختلاف رایې پکې نشته که نه چې لکه ته پکې لکه زه ته یو خبره نه یو متفق نو دواړه به مونږ څنګه ژوند تېرو دا چل زما په خیال باندې دلته لغوندا کمی شته ګور تاسو یادي مونږ په 99 کې ما په خبر کې په نوای وخت اخبار کې کار کولو او د عوامي نېشنل پارټي پروګرامونو له مطلب عوامي نېشنل پارټي کالاباغ ډیم خلاف او نوای وخت د کالاباغ ډیم په حق کې خو چې مونږ بلاړو نو تل بغي مولا کورسه بیل راکنه کله چې د نور زیات دا وي د غدي مړه وي دا وي د مخالف اخبار خلک دی په خزه کې کینه صحیح نن خودل ته ګورم لګیو دا غي چې کم سړی صحافي د دې خلاف لګه چا خبره کوي اغله د مور کنزل کیږي د خور کنزل کیږي بدی خبرې ورته کیږي دومره بد ورسره شي کور پورې ورپسې خلک لړ شي کنه نو دا د عدم برداشت او اختلاف رایه کمی ډیر زیات ز په خپل محسوسوم چې نه خوند ختم شوی دی د ژوند نه کنه نه سیاست کې د ډاکټر صاحب د ارباب صاحب لفظ استعمال کو پولرایزیشن تقسیم پولرایزیشن خو دغه کریډ خو عمران خان صاحب او دغه پارټي ته دي خدا تقسیم مغي وګوره کنه زمونږ د صوبې ترجمان صاحب چې پرون په دې تھریټ الرټ باندې کوم سټیټمنټ ورکړی دی لګورو چې یو کال چا کړی لګورو خیر ښه جی السلام علیکم څوک یو د کوم ځای نه السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو څوک یو د کوم ځای نه څه به ویل غواړئ شیر افریدی ما د ورمړو یم ایرینا خروره څه به ویل غواړئ بل دا خبرې مې ستا سره دا کس چې ناستی دومره خوښې شو چې ټولې زما د زړه خبرې وکړې نو زما پکې بالکل له خبرو اډو ځایم پاتې نه شو خو دومره به ویم چې الله تعالی د خلکو له لږ شعور ورکړي بس نور څه نه شم ویلی کور مو ودان چې تاسو کالو کو ډیره مهرباني د اکیلو سبزی صرف خلک تاسو خبرې اوري لګیا دي او ډیر خلک پکې تاسو سره یقینا چې اختلاف په هم لري او ډیر د سره اتفاق هم لري ځکه چې دا خو خلکو خو په دې صوبه کې خلکو لس کاله حکومت وکړو کنه نو چې لس کاله حکومت نه پس اوس خلک سوي نو خو هم لګ اوریدل غواړي چې دی سوي اوس یو بل کالر در جی څوک یو د کم ځای نه هلو السلام علیکم
اواز راځي چې تاسو به څه ویل غواړئ؟ راجیو دا وایم تاسو خو ډېر سخت کوئ کنه د عمران خان باره کې خبره کومه. جی جی نو چې په تاسو خو به دومره ډېرې نیوکې کوو د ده مخکې تاسو وګورئ نو که څوک وکړي د ده نه به ځان چې دغه غله کسان دا تېر شوي دي اورئ. بخښنه غواړو تاسو زما په خیال باندې چېرته دا ذکر وایي چې یا خو د بټن سره ملاس ولګېدو خو یقینا چې تاسو د خبرو نه ماته دا اندازه وشوه چې تاسو د عمران خان صاحب په حق کې څه خبره کول غوښتل خو هغه ټلیفون کال دغه شو بیا هم پکې کال لا وګورو چې تاسو به څه ویل غواړئ. وګورئ. جی السلام علیکم. څوک یو د کوم ځای نه؟ صدیق خبرې کوم پېښور نه. خروره ښه څه به ویل غواړې؟ وخت را سره بالکل اخرنی لمحې دې لږ زر راته ووایه. څنګه چل دی؟ صدیق خبرې کوم پېښور نه. ښه وایه که نه وروره وخت کم دی لږ زر راته ووایه. جی جی څه به ویل غواړئ؟ زه به آنیر یم که فیر یم دا مې پیله پوهېږم. یار آنیر خبره کوه. ښه آنیر یم. پیله خو مېلمنو ته حل کړی ویم جی پخېرالې ورته ویم او بیا یو تپوس نه بل کومه تاسو چا خبره عمران خان ډارګېد کړی دی که نه. زه به تاسو ته ووایم تاسو چې کوم ځای کې چلنج غواړئ په کومه حلقه باندې غواړئ زه زما صدیق نوم دی پېښور نه خپل نمبر هم درکړم چلنج در کوم راځي تاسو که نیشنل نه ودروئ که پیپل نه ودروئ که هر یو پارټۍ نه ودروئ ویې دروئ انشاءالله بیټ به نه د خیره ګټي. او بله خبره دا ده ته حساب وکړه تا مولانا کومه څه صحیح دی مولانا وګوره لاټین وګوره بل وګوره او تاسو نام غونډ په عمران خان پسې نښتي وایي. خروره ښه ډېره مهرباني. اصل کې خبره دا ده چې نن مارچ د عمران خان صاحب شروع کړی دی که نه او دې وخت کې چې څومره خبرې اترې روانې دي نو ټولې د عمران خان صاحب ګیر چاپېره روانې په دې صوبه کې عمران خان صاحب حکومت دی په 10 کالونه د هغې حکومت دی په مرکز کې د هغې حکومت و. اوس مونږ وویل چې وفاقي حکومت کې هم چې کوم خلک نو د هغې په کارکردګۍ باندې هم مونږ خبره وکړه چې دا ټول یو ځای شي نو هغه ته هغه نشي ورکولی شکست نشي ورکولی خو تاسو زما په خیال هغه خبره وانهرېده او د ده په ذهن کې دا خبره ده چې ما ورته الیکشن کوم خدای دې موږ د ګندر ډټي ګیم ته اوس یو بل کال هم خیر دی خرنی وورو چې خلک څه وایي نو کوشش کوو چې د دوی دا کال وورو او بس یو خرنی لمحې دي را سره. جی السلام علیکم. څوک یو د کوم ځای نه؟ وعلیکم سلام خشتمیر خبرې کوم جی. وروره لږ زر راته ووایه بالکل اخرنی لمحې دي را سره. نو بس د عمران خان دپاره دغه کوم وایي چې عمران خان د الله پاس کې ملک ته بره ښه ښه بار ملکونو پټه کړه بار ملکونو ته جواب ورکولی شي. ښه جي ښه ټیک ده جی ډیره مهرباني ستاسو خبره راورسېده. دوی هم ویل چې عمران خان صاحب د خدای کامیابه کی هغه چې کم دی نو بار ملکونو ته هم جواب ورکولی شي. بار ملکونو هغې عمران خان صاحب په خپله معامله باندې نورو معاملو باندې مختلف ملکونو ته جواب هغې کړي دي جوابونه ورکړي دي. یو اخرنی کال زما په خیال کې پکې بل اغوستی شو چې پکې والو چې څومره خلک خپله خبره کول غواړي چې هم دې پکې وکړي خیر دی که نه نو یو کال پکې شته دی دا کال به لګوالو خیر دی کیل صاحب ما ضرور لږ غوندې ګورو چې زموږ کالر سوي. السلام علیکم جی تاسو به څه ویل غواړئ یو د کوم ځای نه؟ سرجي خبره کوم پېښور نه خبره کوم زما دا مطلب نه چې موږ الیکشن کوو زه به د قسم خورم چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې تېره کړه د عمران خان د مخکې نه زه والله که سیاست باندې نه پوهېدم نه پیسو الحمدلله عمران خان دې پوهېږي خپل حق تپوس کولی شو د یو شي د بل شي تپوس کولی شو خو یو خبره ته کوم چې انشاءالله دا سر مې د دننه بایل کیم که نه خو عمران خان دی بس دا خبره مې کول عمران خان زنده‌باد پاکستان زنده‌باد. ډېره مهرباني صدیق صاحب تاسو یو ځل بیا کال وکړو اوس موږ سره بالکل بس وخت ختم دی. اکیل یوسفزۍ صاحب ګوره خلک چې کم دي که نه هغه بیا هم وایي چې موږ عمران خان سره مینه کوو دا د دوی حق و چې دوی هم خپله خبرې وکړي. ارباب شیرعلي صاحب هم پکې خپلې خبرې وکړي هغوی پکې خپلې ډېرې خبرې هم منلې چې موږ نه دا غلطیانې شوي دي او ځکه موږ اوس که راتلونکي وخت کې بیا راشو نو موږ ته پکې دا کارونه پکې کوو بس وخت را سره تقریبا ختم دی که نه نو بس یو اخرنی منټ دی په دې کې به تاسو نه دا تپوس کوم چې هغه عمران خان صاحب دی وایي چې موږ حکومت غورځولو ته نه یو را روان نو بیا لکه دوی څه دپاره را روان دي ستاسو په خیال کې؟ دا خو زما په خیال باندې عمران خان صاحب په خپله هم نه دی خبر چې د څه شي را روان یم. اردو کې یو دغه د یو شعر دی که نه جپټنا پلټنا پلټ کر جپټنا لهو ګرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. زه خو دا خبره کوم چې د عمران خان صاحب موږ له دا کلچر هم را کړی دی چې کو دی یو څو ورځې په چوټۍ باندې لاړو نو کېدای شي چې موږ د ډپریشن نه چې دی نو مریضان شو. ګوره یو لوبه یې جوړه کړې ده که نه یو ګرمي جوړه کړې ده او د یو زما خپل خیال دا دی محمود بابر صاحب چې عمران خان صاحب په د پاکستان په پالیټکس او په د پالیټیشنز باندې چې موږ د هغو سر بالکل نه انځو زه په درېیم ځل وایم چې دا د پاکستان چې نن کوم حالات تېرې دي دا ټول ذموار دي خو د اپوزیشن لیډر په طور له عمران خان صاحب ښه دی کو دی لږ سنجیده شي
او د حکمران په حیثیت باندې د عمران خان صاحب کارکردګي چې کوم ده کنه د هغه جذباتي پنه د هغه دغه پولیټیکل کلچر د پاکستان ته نه سوټ کوي او له ټولو نه ښه مشوره دا ده د ماش جواب در کومه بس په دې باندې چې کوم کیسونه را روان دي د هغې د پرشر کمولو دپاره د مارچ کوي په کار دا ده چې د راتلونکي الیکشن چې په عیني وخت باندې کېږي په خپل مدت باندې کېږي د هغې انتظار وکړي او د هغې تیاری وکړي. ډېره مهرباني عقیل یوسفزۍ صاحب، ستاسو دا خیال دی چې عمران خان صاحب د جلوس دې دپاره رایستی دی چې ماما باندې کومې پرچې شوي چې دا راته واپس سمې کړي کور مودن په اسان الفاظو کې. ډېره مهرباني او تاسو راغئ او موږ په دې